د غزواتو بیان شروع کیږي. اولنی هغه غزا چې په هغه کې د کافرانو سره مقاتله او د کافرانو سره مخامخ کېدل راغلي دي، هغه د بدر غزا ده. نو نن به ان شاء الله د بدر هغه غزا تفصیلا بیانېږي. د هجرت په 18 میاشت باندې یعنی ربیع الاول کې هجرت شو. دا کال مکمل اوته د بل کال د رمضان په میاشت کې. نو د هجرت د 18 میاشتې په 18 تاریخ باندې یا په 14 تاریخ د بدر غزا جوړه شوې ده. د دې نه وړاندې بلکې د هجرت نه مخکې د مکې معظمې په آخري کال باندې د جهاد فرضیت راغلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ابو عبیدہ صاحب یا بعض نور صحابه کرامو په مشرۍ باندې ځینې سریې بعضې ځایونو ته لېږلي وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا پیغام راورسید چې د مکې معظمې خلکو هر کورنۍ او هر خاندان ډېر زیات قیمتونه شام ته لېږلي دي او یو لویه قافله یې د تجارت برابره کړې ده. 10 کسان د دې قافلې سره استازي ولار روانو. ټوله قافله په زرو اوښانو باندې مشتمله وه. غریب نه غریب کور د مکې معظمې هغه و چې په دې کې 1 مثقال سرو زرو قیمت لېږلی و. ورنه داسې خاندانونه ورکیو چې هغوی په سونو مثقال سره زر په دې کې د تجارت دپاره لېږلي وو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 کسان طلحہ ابن عبید اللہ او حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما دا 2 صحابه کرام په دې باندې مامور او مجبور کړل چې ځای لاړ شي او د کافرانو چې ابو سفیان مشر دی د دې د دغه لخر د دې د دغه قافلې د تجارت اندازه ولګوي چې دا کومه ساحې تر رسیدلې ده. صحابه کرام د شام مشهور لار چې مکې معظمې ته تللی وه د هغې په خوا شا کې ګزمې کولي که دا قافله په موږ راشي چې رسول الله مبارک ته خبر کو. د نبی علیہ السلام دا اراده وه چې دا قافله په ډېر څه باندې بار ده دا به ترې راستنه کم چې کله د کافر سره د جنگ اعلان وشي نو بیا به یې مال هم ترې اخلي او چې به مخه درغی نو وژنې به په دې به د مسلمانانو تقویه وشي. څه پیغام دی دواړو صحابه کرامو رانوړه. یو 2 نور کسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولېږل. بس ابن عمر او عدی ابن ابی الزغباء رضی اللہ تعالی عنہما دای دواړو ته وی چې تاسو دواړه لاړ شئ د ابو سفیان د قافلې خبر را تراوړی. د بدر سره نږدې یو کویو قافلې به چې څومره راتلې نو بدر ته به ضرور ذکر راتلې چې د بدر نه بیا د مکې معظمې پورې په لاره نږدې اوبه نه راتله. دلته به خپل اوښان او ځانونه په اوبو سیراب کړل نو بیا به تلل دلته یې واړول. ابو سفیان بدر سره نږدې د یو غره په اړخ کې قافله هلته واړوله. جدي نومې یو کس و هغه ته یې ویې لاړ شه د بدر کوهي ته
معلومات راوړه چې دلته د نبی علی السلام څخه استازي خو بنئ راغلی هغه ته الته ګنګوسه رسیدلو چې دا قافله به مروغه نه تیریږي. جدی چراغ د بس او د عدی بن ابي الزغبار رضی الله عنهما سره ملاقات شو خو خبره وسونه کړی دلته یو دوه زنانه وی دا غینه دي صحابه کرامو تاسو که چې تاسو ته معلومات شته دلته قافله راغلی یا نه ادو جن کو ورته وی چې راغلی نه د خلند شپو کې به قافله ورسیږي. جدید دې تلاش نه ګمانو که چې دا دوه کسان ولی پختنه کوي دې کې څه چل دوړه صحابه کرام ستانه شو نبی علی السلام په اړه باندې جدی په جلته سره لاړ ابو سفیان ته وی نور نیم خبر خود و کسان رااله د زنانو نه تلاش کولو دې کې څه خبره شته. ابو سفیان ډېر خيارو قافله دغه په اړه کې الته چوکړه راغه وې دې دواړو کسانو خپل او خان کمزې کې سملولیو وې دغه ځای کې الته او په چپرتا وا دوخ اپچ راواخسته چې ماته کړه پای کې دنه د کجوري زړیو ازړې چې وکړو والله العظیم دا د یثرب کجوره ده دا خلک د یثرب د مدینه منورې د دې معلومات قافله استنکړه د بحر پاړخ باندې او د دې لارې نه چپ چپ ډېر په لري لار باندې راتا وکړه پدې رانه دی لیکن یو کس د دومدمه په نوم باندې هغه په اوخ باندې سور کته جلته سره مکه معظمه تلاړ شه او چې کله اورسېد نو خپل گریوان او جامع وشلوا او د جبل ابي قبيس په سر اودرېګ او د واویلا چغي وها چې نر خزه د مکه معظمه راغون شو بیا ورته وای چې تاسو ټول مال محمد رسول الله لوټ کزر روزي استاد یې التولېګ پدې یریده چې رشاد اړه خراب پسې سوکرانش نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه را روان ش د یک شنبه ورځ ده د رمضان د روزې د میاشتې 12مه ورځ ده د سحر مونږ چې وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ ما سره د دوه شینو وعده شوه ده یا بدای چې عیر بوي یا بنفیر وي یعنی یا به جنگ سره مخامخ کېږم یا به قافله د تجارت روغ راولم تاسو کې کڅوک ما سره زینو تیار شي. درلس د پاسه 300 صحابه کرام روتل پغاړو کې توریا چولې وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراله یا رسول الله مونږ تاسو سره زو التا د نبی علیہ السلام ترور د عباس صاحب خور د بیبي عاتکه د شپې خوب ولید مکه معظمه کې چې د جبل ابي قبيس په سر باندې یو سړی په اوخ باندې سور دی یا د بطحان راخکاره شو आवाज یې وکړ واویلا آیا د مکه خلکو راغون شي پدریش پو کې خپل مړی راغون کوي بیا حرم شریف تدن شو او بیا د غرت اوخه ته جبل ابي قبيس ته یو کانی تیلته ورکړه خوب ګوري دا کانی زره زره شو او د مکه معظمه هری کورنۍ تر دې کانی زری ورسېدي سار اورور توي عباس صاحب ته چې بیګامه دا سی عجیب خوب لیدل دي خو چا ته وای ما ولید دا عباس صاحب مخکنیان دیوالو هغه ویل کوي دا سه خوب زمون خور لیدل دي خدا حل چاته موایا هغه لاړو ابو جهل عند لوی کافرانو سره په مشوره ناس دی ولید ورته وای دا عباس صاحب خور بی عاتکی دا سه خوب لیدل دي ابو جهل عین غصش راغه حضرت عباس صاحب ته دروازه وټکولا هغه بهر تراويستو او په سخت الفاظ ورته وی اما رضیتم ان تنبأ رجالکم حتی تتنبأ نساؤکم دومره کافی نه ده چې نارینه هم د پیغمبرۍ دعوی وکړي اوس تاسو خاندان کې ښځې هم د پیغمبرۍ دعوی کوي سخت سخت خبرې عباس صاحب ته وکړي 3 شپې به زه انتظار کوم که 3 شپو کې څه خبره مې وانه اورېده بیا به زه داسې لیکم یو خط به لیکم
او ستاسو په دروازه به ځوړندوم چې په ټولو عربو کې د رسول الله د خاندان نه دروغجن خاندان نشته دی. لا یزو عباس صاحب خفه دی. بیبی عاتکه ورته وی تا ته ما وی چې ګوره دا خوب دی چاته مو وایا. دا خاندان جنکۍ راغونډې شوې. حضرت عباس ته پیغور ورکا ویستا وراره محمد رسول الله نارینو کې بستا تربور خبرې کولې، اوس تا په زنانو کې خبرې کوي، تا ته په دې غیرت نه درځي؟ عباس صاحب وی دا خبرم ډېر زور راکا او ډېر غوسام. ما وی چې درېیمه ورځ راشي او که دا خوب رښتیا شو خواصې به م دی ذلیل وي، او که رښتیا نه شو دی به راځي ما ته به څه خبر کوي، بیا به زه د دې خبرو انتقام ته اخلم. یو شپه تېره شوه، ابو جهل راغی دروازه یې وټکوله، وی 2 شپې درته پاتې دي. دویمه شوه روز تېر شه، درېیم شوه روز تېر شه او ماښام ته لږ ټیم پاتې دی. ابو جهل لعین وی زه د کوره را روان شوم، جنګي خول مې په سر که، ځان سره مې پټه سلا راواخېسته. ما وی اوس به ابو جهل خوله خلاصوي او زه به په ابو جهل ګزار کوم. زه هسې م غوسه وم، زنانو پیغور را کړی وی چې د حرم شریف په اړخ رالمه، ګورم چې د جبل ابي قبیس د اړخ ابو جهل منډې راوی او ورخطا دی. وی ما ورته وی ودرېږه څه قیصه ده، خدای دې وشرموه. وی راته وی ته خبر نه یې، دومدمه را رسېدلی دی او زمونږ ټول مال قافله چې کوم هغه محمد رسول الله چور کړی دی. پیغام راغی دومدمه را ورسېده چې خلک راوتې دي او که خپل مال بچ کول غواړئ نو مخې ته راوځئ. اعلان یې وکړه یا به را سره جنګ ته ځئ او که څوک جنګ ته نه ځي نو هغوی به د یو د جنګ کوونکي قیمت ورکوي. 900 کسان کافران برابر شو. عتبه او شیبه راغله، دا دواړه اگر که کافرانو خو لیکن ډېر متشدد نه و. ابو جهل ته وایي منگ تا دا سے پیغام راغلے چا ابو سفیان قافلہ چپا لے گلے دا او چار کلا قافلہ ستا نشوی دا نو مزا جنگ تا. عقبیب دے بی معیت یو چادری و برقہ پیدا کڑا او دی ابو جہل لعین درنجو کسوڑا پیدا کڑا. عتبت راولا عقبیب نے بی معیت ورتوی ہاں دا چادری واغون دا تخو خزای. ابو جہل ورتدا کسوڑا ورکڑا استرگی دے توری کتا سے مخزل تخپل استرگی توروا. عتبہ پدے کے غصہ شو ورتوی دا بدر میدان کے بزما استا پتہ لگی گی، پا غصہ را روان شو. شیبہ اور وائم را روان کا، ولید اور آرہو آغیم را روان کا اور آئے واسطا یا یہ زویو. عتبہ ورتوی پلا رکے دا سراقہ پکلی منگ تیرے گو دا غصر زمانگا دشمنی تیرہ شوی دا داغی بس چل کی گی. ابلیس لعین داغی کلی دا مشر پشکل چه سراقاو خواتا گیره پریخی دا داغی دا مشر پشکل راغی وی ولی لانجا کی وی استاسو نیریگو اس کا بدر تزول لارمو پتاسی دا تاسو نیر لرو چه دا زارمولی انتقام را نوان اخلی وی رازی زستاسو داغی قوم مشر یم زما پکلی کے بتاسو تاسو غگم نکی دلاس نے ابو جہل لعین ونی وزان سر روان کا. دا لعین تراغ زی روانو خید بدر میدان تورسول او چکلا جبریل علیہ السلام سره د فرشتو را کوشنو د خولی د کنه د چې دا حل ولید و انی ارا ما لا ترون. قرآن لسما سفاره کې د دې وضاحت کوي وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اغا خیات کئی چه خیستکا مشرکانو تا شیطان عملو نددائی شیطانو تا ویڈر خکار کے لگیائی روزائی. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس او شیطان وعدو سوکا چه پتاسو بانی نمرز دخل کن سوکم غالب کے دینش. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ یقینا زستاسو امدادی مرگریما رازائی. فلما ترات الفئتان نکس علی عقبی ہر کله چې دواړو ډلو یو بل سره ولیدل ابو سفیان ډلې او د ابو جهل ډلې او د نبی علیہ السلام ډلې خپلو کې یو بل ملاقات شو. نکس علی عقبی پپنو شیطان رستو شو تختیدا او مخ راوهړو
انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون، اے مشرکانو د تاسو نه بیزار یم، ما ته یو څه په نظر راځي چې تاسو یې ګورئ نه. فرشتي ولیدي، تاسو ته فرشتي نه ښکاري، فرشتي نازلې شوي دي. ایسے سراقه چې د کافر په شکل ورته راغلی ابلیس تی لاړه او دې دومره لرې وتښتېده حتی که چې ساحل د بحر ته ورسېده. او چې بحر ته ورسېده رستو یو کس ایمان راوړی دی، وی زه د بحر په غاړه ولاړم چې سراقه راغی، دا لاسونه یې داسې اوږده کړه او چغې ووالې چې خدایه تا چې څه وعده کړې وه همغه دې وکړه. نو داسې چغې د خولې نه ختې. وی لږ رستو مې چې وکتل بیا نه ښکارېده، وی ما وی دا خو سراقه نه دی، دا خو څوک پیری دی. رستو مې د رسول الله مبارک نه واورېدل چې دا ابلیس لعین د سراقه په شکل دلته راغلی او تښتېده. انی اخاف الله، وی زه د خدای نه یریږم. دی یې میدان ته راورسول. نبی علیه الصلاة والسلام د هغې اړخ را روان دی. دواړو استازو ورته خبره داسې وکړه چې داسې یو کس راغی او غالب ګمان زمونږ دا و چې دا د ابو سفیان د ډلې د لښکر څوک و. نبی علیه السلام ته دا پیغام ورسېده چې قافله ستنه شوې ده، خو یو ځل به بدر ته حاضري کوو. صحابه کرام ورسره دي روان دي. یو مقام ته ورسېدل، پاغې کې یو بانډچي دی اوښی د مخې لاس نه نیولې ده، پړی لاس کې نیولې دی، اوښه را روانه ده. دی ورته وایي قافله چرته ده؟ وی د چا قافله؟ وی د ابو سفیان. وی تاسو څوک یئ؟ وی موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري یو. وی محمد رسول الله تاسو کې شته دی؟ وی یاو. وی ما ته یې وښی. نبی علیہ السلام ته راغی، وی ته د الله پیغمبر یې؟ وی یاو. اوښې ته یې ګوته ونیوی، زما دا اوښه د دې په خېټه کې څه شی دي؟ رسول الله مبارک پې پوه شو خو غلی حیا ورله. د نبی علیہ السلام یو غلام و سلمہ ابن سلامہ ابن وقش نامه وه، هغه ورته وایي ته په محمد رسول الله دا اعتراض دا اعتراض جواب خو زم در کولی شم. نکحتها فهی حبلا منکا، دی اوښې سره تا بدکاري کړې ده، د دې په خېټه کې ستا مرداري پرته ده. دی وی صحابه کرام پسې نه پوهېږي، انبیا پسې نه پوهېږي. رسول الله مبارک ته حیا ورله غږ یې ونه کړ. خو د رسول الله یو غلام جواب ورکوي، وی تا ورسه بدکاري کړې د هغې نه څه پراته دي. نبی علیہ السلام پر یې خفه شو. صحابي مبارک ته وایي افحشت الرجل، ډېر بد کنځل دې ورته وکړه. د صحابي مبارک نه یې مخ واړوئ نه، ما چې ورته جواب نه ورکوو تا ولې ورکوو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک را روان دی. میدان ته چې ورسېدل تپوس یې وکړه کافران کم ځای دي. پیغام ورته راغی چې د غونډۍ په هغې اړخ کې دي. خو رسول الله مبارک په داسې یو میدان واړول چې هغه اوچه کلکه مټینه خټه وه. صحابي مبارک راغی، یا رسول الله دا تاسو ته د خدای نه وحی ده او که تاسو د جنگ د چل د وجې نه دا ځای مختار کړی دی؟ وی نه دا خدیعه ده، چل دی. وی یا رسول الله دا د جنگ ځای نه دی، که باران در باندې وشه اسونه به دې خویږي، ادارو کسان به مزل نشي کولی، دا ښځه نه دی. لږ د دې نه کوز شه لندې خوړګي ته، لندې اوار ځای ته لاړ شه او داسې اړخ کې شه چې اوبو ته هم نږدې او دا شګلن ځای په دې چې کله باران وشي نو هغه به ښه جنګ ته جوړ شي. کافران به راشي په مټین ځای باندې به شي، د هغې به اسونه هم خویږي او پیاده کسان به هم خویږي. رسول الله مبارک خاموش شو. جبریل علیہ السلام راغی، وی یا رسول الله دې صحابي چې کومه رایه درکړه خدای تعالی وایي دا رایه ښه ده، په دې عمل وکړه. ورکوز شو هغه ځای ته. رب ذوالجلال باران راوسته او هغه هلته یې شګې راغونډې کړې، ښایسته ښایسته ډنډوکي ځان ته جوړ کړه. د بدر د کوهي اوبه خو دومره زیاتې نه وې چې دومره سوونو خلکو ته دې ورس. لږ وخت چې د هغې نه اوبه وڅکل شي وچې شوې او دا ډنډوکي د صحابه کرامو سره ډنډونه ډک پاتې شو، کافران بیا اوبه پاتې شو، هغې سره بیا اوبه نه وي. پاور میدان کې اوبه نه ټینګېدې.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د کافرانو لښکر ولید، صحابه کرامو سره مخکې د مدینه منورې دا فیصله کړې چې تاسو باندې چا حمله کوله او په ما یې کوله زمانه به دفاع کوئ. اوس خو رسول الله مبارک بهر ته ایستلی دي. نو نبی علیہ السلام تقریر شروع کړ. په تقریر کې صحابه کرامو ته دا خبرې وکړې، د جهاد تلقین ورکا. ابو بکر صدیق سے پاسې دا یا رسول الله موږ ستا په هر حالت کې اطاعت کوو او چې تاسو وړاندې کېږئ موږ به وړاندې کېږو. رسول الله مبارک هغه ته سم ونه وی، الله دې خیر درکړي کېنه. د نبی علیہ السلام دا مقصدو چې ته خو مهاجرې، ته خو باسم زما سره ملاتړ کې زمونږ د کلي، زما مقصد د مدینه منورې په خلکو کې دی. بیا اعلان وکړه د جنگ تلقین ورکا. عمر فاروق سے پاسې دی یا رسول الله موږ هر وخت کې ستانه مخکې رستو قربانۍ ته تیار یو. وی الله دې خیر درکړي کېنه. په درېیم آواز سره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ آواز ورکا. رسول الله مبارک بیا هغه تم وی کېنه. پس څلورم ځل باندې حضرت مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنہ اگر پورته شو د انصاریانو یو نوجوان لکو. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د موسی علیہ السلام امتیان نو چې هغه کله ورته وی چې ما سره لاړ شئ زما جنگ دی، قومیان ورته وی فذهب انت وربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون. تو رب دلار سے او جنگیږي موږ بدل تناسنا، موږ ستا امتیان یو، موږ به نقاتل امامک وخلفک ويمینک وشمالک، ستا مخته ستا شاته ستا خیړه خو ستا چپړق به موږ جنگیږو، موږ ستا امتیان یو. صحابه کرام وی رسول الله مبارک دومره خوشحال شو چې موږ مخته وکتل چې سر پړقې د خوشحالینا. د انصار صحابه کرام وی زمنګ هر یو پزړه کې دا تمنا رااله چې کاش دا جواب رسول الله ته ما ورکړی وي چې نن محمد رسول الله زمانه ډېر خوشحال شوی وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپه د منځو شو، د شپې نه صفونه تیار کړو. سحر کې چې کافران یو دم راښکاره کېږي چې زمونږ صفونه برابري. 313 صحابه کرام دي، 900 کافران دي. هغه بدبختو سره ټول زغره 200 زغري ور سره دي او مسلمانان چې کم دي څوک و یادې څوک اول څوک دو یادې دا زغري دي. دا هغه سره سل اسونه یو روایت کې راځي بلکې 200 او صحابه کرامو سره 200 دي او د کافرانو سره 900 خان دي. او صحابه کرام چې دي د دې سره بعض روایتو کې خود راځي او په بعضو کې او یو خان راځي چې دې سره یو خان دي. خو په هر لحاظ سره صحابه کرام ترونه کمزوري دي، د سلانه کمزوري دي، یو ناصافي د کافرانو سره مخامخ شوي دي. صفونه برابر کړو. 3 جنډې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوړ کړې. د دې نمخ کې لا جنډې نوې تړل شوې د جهادونو. اوله جنډې د مهاجرین بیل کړو، یو صف ورنه جوړ کا چې ما سره د مکې معظمه کم مهاجر راغلي دي. دا هغه جنډې حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ تلاش کې ورکړه. بیا هغه جنډه بتا سره. دویمه جنډه د مدینه منورې خلک دو قومو، اوسیان او خزرجیان. د خزرج د قوم جنډې حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنہ تلاش کې ورکړه. دا اوسیانو جنډې حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ تلاش کې ورکړه. 3 صفونه برابر کړه. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله صفونه برابر اول په دې صفونو کې 3 کسانو چې دا مبارکان لک کاګه ولاړو. 3 واړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو غشو او سو کوئی چې امسا په دې امسا باندې داسې وهل. دا 2 صحابه کرام خاموش شو، غلی شو، اسم ونوي. دا یو ورته پاغه میدان کې وای یا رسول الله اوجعتنی، زه خو ډېر خو کړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صفونه برابرای یا ورته ودرې اوس به مان انتقام اخلي.
هغه ورته وی یا رسول الله ستا په وجود خو قمیص دی زه خو بربن یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمن راوچته کړه دی خوا تا خوا کافران ولاړ دی دی ته مسلمانان صفونه تیاری دی صحابي مبارک نامه چې وا دا صحابي مبارک چې اسود نامه وا سواد ابن زید نامه وا در امنډ کړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاته مهر نبوت چې د دواړو غو په منځ کې لګیدلو هغه شونډې کې خو یو خپل کړه. رسول الله مبارک ورته وی دا کار دی ولې وکړه؟ وی یا رسول الله تاسو ته پته ده چې زه په څه حال کې یم اوس لږ مخکې مرګ را روان دی ما وی چې زما دا وجود یو ځل ستا د وجود سره ولګېږي که الله ستا د وجود په برکت ما ته مغفرت نصیبه کړي. او دا دو صحابه کرام چې حضرت زید او حضرت عکاشہ رضی الله تعالی عنهما دې دواړو مبارکانو دا خبره زړه کې وساتله. کله چې رسول الله مبارک وفات کیږي او د هغې نه مخکې جماعت ته راووته اعلان یې وکړه چې چا په ما باندې څه حق ما نه انتقام واخلی. هغه ځای کې حضرت عکاشہ رضی الله عنه راغی یا رسول الله د بدر میدان کې زه په امسا وهلی اوس به زه انتقام اخلم. نو عکاشہ صاحب او څوک وایي زید صاحب په هغه ځای کې خپل انتقام څه بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مهر نبوت ښکل او نبی علیہ السلام د عکاشہ په شان کې وفرمایل څوک چې د جنتی تندي ته ګوري هغه د نن د حضرت عکاشہ تندي ته وګوري. یو اسی مقداد ابن عمرو الحمدانی ته ورکړه او دویم اسی مرثد ابن ابي مرثد الغنوي رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام ورکړه. رسول الله مبارک یو وخت شو یو سفر ورته داسې جوړ شو په دې سفر کې دنه په مانځ باندې ودرېده. د سفر په دروازه کې یو اړخ ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیرادار شو او په بل اړخ باندې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ پیرادار شو. رسول الله مبارک 2 رکعات منځ وکړه پس د هغې نه لاسونه اوږده کړه. صدیق اکبر رضی الله عنه فرمایي دومره لاسونه وغځول چې د نبی علیه السلام د خرګونو سپینوالی ما ولیده. دعا کوي الہ العالمین مکہ معظمہ کے 13 کال دعوت میں وچلو او مدینہ منورہ کے 100 کال دعوت میں وچلو 13 د پاسه 300 کسان میں برابر کړی دي. الہ کنن زما د دې وړي ډلې امداد کې وای کا او که امداد نه کې الہ العالمین د قیامت د ورځې پورې به بیا ستا نامم څوک په خوله باندې وانخلي. عجیب الفاظ وای. صدیق اکبر صاحب را منډه کړه نبی علیہ السلام یې د شاته لمن نه ونیو وی یا رسول الله بس کوي تاسو داسې الفاظ استعمال که ضرور امداد راځي. رسول الله مبارک لاسونه نور موږده کړه وی الہ 13 کال میں مکہ معظمہ کے دعوت چلو 100 کال میں مدینہ منورہ کے دعوت چلو 313 کسان میں برابر کړی دي. الہ که زما د وړي ډلې امداد کې وای کا او که امداد نه کې نو د قیامت د ورځې پورې به څوک نوم په خوله وانخلي. خو چې دریم کرته نبی علیہ السلام لاسونه اوږده کړه او دعا یې وکړه مخامخ غونډۍ باندې ګردونه ښکاره شو. رسول الله مبارک صدیق اکبر صاحب توئی ابشر زیر قبول کا مخامخ غونډۍ ته وګوره غونډۍ د تخکاری ویاو وی پدی کې سدی وی ګردونه دي ودا د جبرئیل علیہ السلام د زرو فرشتو سره را نازل شو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویزه په دغه حال کې چې جبرئیل علیہ السلام راته د بدر د کوی په غاړه باندې او ما بوکره او چتول چې یو شدید باد راغی دویم باد راغی دریم باد راغی. رسول الله مبارک تعالی داسې بادونه دي
وی ما توی پاول بات کی جبریل علیہ السلام زرو فرشتگانو سره راورسید او په دویم بات کی میکائیل علیہ السلام د زرو فرشتو سره راورسید او په دریم بات کی اسرافیل علیہ السلام د زرو فرشتو سره راورسید. د شپې نه عتبہ ابو جهل ته پیغام ولېږه چې تا ما ته مکه معظمه کې پیغور را کړی چې ته ښځی سبا به زما او ستا غیرت معلومیږي میدان ته بوزو. دا ټولو نه اول عتبہ راغی، ورور شیبه ور سره دی او راره یا زوی ولید ور سره دی. ادرید البراز البراز یا محمد ابن عبدالله، اے دا عبداللہ بچیا، یا محمد رسول اللہ. پهلوانی تراغلم ما تسوک مقابلی ترو بس. دا مدینه منوری غیرتمند صحابه کرام دا ټولو اول مقابله توزی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، معاوض رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ درې واړه روتل، توری غاړو ته چولی دي. ویا رسول الله اجازت وکړئ د دې درې واړو کسانو مقابله ته موږ وځو، موږ د یوې کورنۍ یو. رسول الله مبارک چې ورته وکتل وی تاسو لږ غلی شئ. عتبہ آواز وکړ تاسو څوک یئ؟ وی موږ د مدینې منورې انصار یو. وی تاسو زموږ سیل نه یئ، موږ ته به د محمد رسول الله د خاندان خلق روزي. نبی علیہ السلام پاسے دو، قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبید ابن الحارث. خپل ترا حضرت حمزہ تے آواز وکا، اے حمزہ رضی اللہ عنہ پاسے گا. ترزوی حضرت علی سے تے آواز وکا پاسے گا، او عبید ابن الحارث تے آواز وکا چے پاسے گا. درې واړه د خپل خاندان کسان روتل، پسر باندې جنگی خولونه و. عتبہ ونه پیژندا وې د اثر نم ټوپیګانې لږ لرې کوي چې موږ مو پیژنو چې تاسو څوک یئ. حضرت حمزه ورته وایي انا حمزه ابن عبد المطلب، زه د عبدالمطلب زوی حمزه یم، د محمد رسول الله تره یم. حضرت علی صاحب ورته وایي زه د ابو طالب صاحب زوی یم، حضرت علی یم. عبیدہ بن الحارث ورته وایي زه عبیدہ یم. ویاو ډېر ښکلی سیل اوس راووته. همغه وه چې عتبہ او حمزه سره په مقابله شو، شیبه او عبیدہ ابن الحارث په مقابله شو، ولید نوجوان او حضرت علی صاحب هم تازه ځوان او دا دواړه په مقابله شو. د لږ ساعت جنگ نه رستو حضرت حمزه په عتبہ باندې کامیاب شه، مردار یې که. حضرت علی صاحب په ولید باندې کامیاب شه، مردار یې که. او شیبه چې په عبیدہ باندې راغی، حضرت عبیدہ یې په دې پونډۍ باندې ووهه، پونډۍ زخمی شوه. حضرت حمزه صاحب او حضرت علی صاحب را فارغ شو، دواړه رااله او شیبه یې په شریکه مردار که. درې واړه کسان مردار شو. د دې نه وروسته شدید جنگ شروع کېږي. جنکۍ ورکې تمبل وهي، خپلو مړونو ته پیغورونه ورکوي. جنگ شروع دی، لیکن فرشتگان په امداد کې راغلي دي. ډېر کسان چې د صحابه کرامو سره مخامخ کېږي نو خپل سټې په توره ووال شاخوا پرېوځي. حتی کې یو کس رستو بندیانو کې راوستی شوی دی. نبی علیہ السلام آواز وکړه چې دا چا بندي کړی دی، دی چا تړلی دی؟ ټول صحابه کرام غلي دي. دی راوسته وایي ته چا وتړلی؟ وی یو سړی راغی، زه یې وتړلم، ما پېژندو نه. نبی علیہ السلام دا یو فرشته راغلی ده، فرشتې تړلی دی. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک لاس کی توره ماته شوه. وی یا رسول الله توره را سره نشته دی. نبی علیہ السلام یو د کجوري ډکه ورکه وې دا واخله ستا لاس کې به د توري کار کوي. هغه وایي ما چې لاس کې ونیوه د شام او د یمن د تورو په شان سټونه به یې قلمول. دا د رسول الله مبارک معجزه وه.
جنگ شروع شو. خو صحابه کرام دومره په غیرت راغلیو چې 313 کسانو د فرشتو په امداد باندې 950 کسانو کې 80 کسان مردار کړه. 80 یا ابن امام واقدی وی 50 کسان بندیان ته راوست وې تړل او نور کسان په شکست او په تخت باندې لاړ. عبدالرحمن ابن عوف فرمایي ویزه ولاړم ما ته یو دوه ماشومان رااله، څوک معاذ او معاوض ابن عفرا یادوي او بعض تاریخونه وایي چې نه معاذ او معاوض په دې وخت کې د غټ عمر خاوندان دي. دا دوه نور ماشومانو راته وایي عبدالرحمن ابو جهل کم یو دی؟ وی ما ورته وی چې په ابو جهل څه کې؟ وی موږ ته مور ویلي دي چې ابو جهل یو سړی دی او مکه معظمه کې محمد رسول الله ته ډېر کنزل کړي، زه لاړ شئ یا ځانونه قربان کوي یا ابو جهل مردار کوي. موږ راغلي یو، موږ ابو جهل نه پرېږدو. هغه ورته وایي ماشومان یې ځئ، هغه سره پیرداران دي. وی موږ تر هغې نه ځو تر څو چې خپله یا شهیدان نه یا مو ابو جهل مردار کړی نه وي. وی ما ورته په اشاره وښوده چې پاس سور دی، دقه ابو جهل دی. عبدالرحمن ابن عوف فرمایي زه بل اړخ ته لاړم چې مخ مې راواړو چې کتل مې واړه ماشومان د بازانو په شکل حمله ویوړه او ابو جهل لعین باندې ګزارونه وکړ چې ما کتل ابو جهل لاندې داس نه راګزار شي. اکرمه ابن ابي جهل راغی په دې یو ماشوم یې ګزار وکړه، د ماشوم مټو لګېد، هډوکی مات شه، پوټکی پاتې شه، د قدم د لندې کې خو د رایې ښکلا سې لرې وغورځو او په چپ لاس باندې بیا د هغې مقابله یې شروع کړه. خو بالاخره کافرانو تښتېدل او یا کسان پکې مردار شل، 50 یا 80 بندیانو نیول شو. امیه ابن خلف د هغه لعینو چې کم بلال حبشی رضی اللہ عنہ به مکه معظمه کې په شګو سملو. دا امیه ابن خلف چا باندې راوسته؟ پیما رسول الله مبارک ته بوزي کمی وجنی کرانه فدیه اخلي ورکومای. جنگ ختم شوه دی، بلال حبشی صاحب لګیا د صحابه کرامو توړاږي خدمت کوي چې سره را پورته ک ګوري امیه ابن خلف روان دی، یو دم لاسونه پوړو کا کړ دی، وړي په ځای باندې پرې خو دا رامنډه کړه. پیدا امیه ابن خلف عدو الله د خدای دشمن، لا نجوت ان نجا، که امیه ابن خلف در نخلاص شو ګوره بلال کامیابیږي نه، مې پرېږدئ. څوک عاصم سے بیادئ، څوک بل صحابي راځي او رسېده او سیملو بلال حبشي ورته په دې سینه باندې کېناسته او بل صحابي راغی په دې خېټه کې ورته توره وردن نکړه او د ملا هغه تیرې چغا وکړه، اواز یې وکړه، مردار یې کړه. او څوک وایي چې ژوندی رسول الله مبارک ته راوسته. رستو نبی علیه السلام چې بلال صاحب ته وکتل، بلال صاحب د غصې نه پرشیږي، وی یا رسول الله امیه ما ته راکړی دی، زه نه پرېږدم. مکه معظمه کې د په ما ډېرې سختۍ تېرې کړي دي. نبی علیہ السلام عاصم صاحب ته وایي امیه مه پرېږده، سټ ته پرې کا. عاصم ابن کلیب رضی الله عنه راغی، داسې امیه ودراو او سټ یې ترې ووهه، لرې یې ترې نه وغورځو. خو صحابه کرام ډېر په غیرت راغلي وو. حضرت سعد صاحب فرمایي وی زما پلار او زه را روانو جنگ ته، وی پلار مې وی چې زه به ځم، ما ورته وی زه به ځم، وی حتی که موږ دواړو خپلو کې پچه واچوله، پچه زما وخته. هغه سعد صاحب مبارک د جنگ میدان کې شهید شو. حارثه ابن سراقه یو بل صحابي دی، پلار یې وفات شوی دی، د یو کونډې بچی دی، یتیم دی، چې رسول الله مبارک مدینه منوره کې اعلان وکړ چې زه بدر ته ځم، ما سره څوک ځي؟ دی راغی مور ته وایي مور ما ته اجازت وکړه زه محمد رسول الله سره جهاد ته ځم. مور یې په ژړا شوه، ما ته ته ډېر ګران یې،
اوس ته ما پرې دیو مان روانېږي. هغه ورته پخپو کې سم لاسته زارې ورته شروع کړې. ډېر زیات عذر ورته وکړه چې خیر نن مې پرېږده. مور ور باندې رحم راغی. وی بچی لاړ شه خو که ژوندی پاتې وي زر به ما ته راځې، ستا فراق زه نشم برداشت کولی. اتفاقی د بدر نه اوبه راوباسي، صحابه کرامو غشي ویشتل، په خطایي کې د صحابي نه ولګېده، مبارک شهید شو. څوارلس صحابه کرام په بدر کې شهیدان شوي دي، یو پکې دی شهید شو. کله چې صحابه کرام مدینې منورې ته را روان دي، یو کس چې راځي مورې کونډه ده، د بچی په غم کې بهر ته راوتلې ده، مدینې منورې نه د قبا پورې منډې راوالي دي، هلته ولاړه ده. او چې یو مجاهد راشي ورته وایي زما زوی حارثه ابن سراقه څه شو؟ وی موږ نه دی لیدلی. بل نه تپوس کوي، حتی کې پشمار 200 صحابه کرامو نه تپوس وکړه. 200 صحابي ورته وایي قد قتل امر شوی دی، وی شهید دی. وی نه شهادت غټه خبر ده، هغه د یو بل مسلمان نه لګېدلی دی. یو دمې په ژړا لاس پورې وَأَيْنَ رسول الله أَيْنَ رسول الله محمد رسول الله چرته دی؟ هغه ورته وی دا دی رستو را روان دی. زنانه منډې کړې محمد رسول الله ته ورله، ورته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم زر زر راته ووایه که زوی مې شهیدي خو نه ژاړم، او که زوی مې شهید نه وي نو زه به خدای ته وښیم چې په ځان څه نخرې کوم. مقصد یې دا و زه به ګریوان شلوم، زه به ژاړم. رسول الله مبارک غلی دی، ورته وایي زنانه ستا څه مطلب دی؟ وی دا راته ووایه زوی مې شهید دی که نه؟ که زوی مې شهید ووایه، او که شهید نه وي نو خدای ته به زه وښیم چې په ځان څه کومه. په درېیم کرت باندې چې دا خبره وکړه، رسول الله مبارک ورته وایي اے ساده زنانه ستا دا ګمان دی چې یو جنت دی؟ یو جنت نه دی، ان اهل جنان، جنتونه ډیر دي. وان ابنك لفي جنة الفردوس الاعلى، ستا زوی چې دی دا په جنت فردوس اوچت کې دی، او هغه جنت الفردوس چې د هغې په چت باندې د خدای عرش دی. صحابي مبارک راوي وایي وی د دې زنانه غیرت ته حیرانم، وایي دا اوښکې په دې مخ را روانې وي، خو چې رسول الله مبارک ورته وی چې زوی دې جنت کې دی، وی حق اوښکې چې په دغه ځای وچې شوې دا اوښکې راونه څڅېدې. وی یا رسول الله بس نور نه ژاړم چې زوی مې په جنت کې دی. نبی علیه الصلاة والسلام زنانه بیا هم په زوی خفه وه، یوه یې خور وه د دې صحابي، د دې لور وه، هغه ډېر زیات ژړل. نبی علیه السلام ورته وی لږې اوبه راوړئ، او داسې وکړه، بیا یې په خوله کې اوبه واچولې، غرغړه یې وکړه، لاس یې په اوبو کې ووهه، بیا یې زنانه ته وی دلته راشه، اوبه یې زنانه ته په دې لور ته خوله کې واچولې، او بیا ورته په سر باندې واچولې. هغه زنانه فرمایي وایي یا مې د زوی غم په زړه کې و، یا د محمد رسول الله اوبه چې را باندې توی شوې، زه داسې نه وم خبر چې زما هم کوم زوی چېرته و شهید شوی دی. ډېره زیاته خوشحالي په ما باندې راغله. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک واپس را روان شو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دې وخت کې نوی ظلمی شوی، په لار کې را روان دی. یا رسول الله زه خو رستو خبر شم، ما ته مو څه غذا ساتلې؟ وی د بدر میدان ته لاړ شه، کچا کې لږه سای مردارې کا، ته به غازي شي به مردار شي. وی چې لاړم یو کم او یا ټول مردار دی. ابو جهل کې لږه لږه سا خوځېږي. وی چې ورلم د خولې نه دا آواز را وباسي، په دې خفه یم چې د دیکان بچو وژلم، په دې خفه یم چې د دیکان بچو وژلم، کش کې یو سیل وژلی وی. دا بېدینه په دې وخت کې هم دا غیرت خبرې کوي. وی ما ته سټ پرې کو، خو د خولو نه د خولې نه د سپي په شان غپا راله. وی ته ویرېدم، وی بیا ورلم غوږ او پوزې مې ته پرې کړې، په ټوټه کې مې واچولې، نبي علیه الصلاة والسلام ته مې راوړې چې دا د ابوجهل غوږونه پوزې دي. حضرت جبریل علیه السلام راغی، وی یا رسول الله مکه معظمه کې دی عبدالله ابن مسعود صاحب د سورة الرحمن پاڼه په بیت الله ویزانده کړې وه، ابوجهل په څپېړه والی او تاسو خفګان کوو د ژړل. ما هغه وخت کې خندلې وو، زما خندا په دې حال باندې وه چې دا عبدالله ابن مسعود صاحب به غټېږي او دی ابوجهل لعن نه به د هغې څپېړې په مقابله کې غوږونه او پوزې پرې کوي. او یا کسان یا پنځه بندیان راوسته مدینې منورې ته، او بیا په مدینه منوره کې
چا فیصله وکړه چې دا خوشي کوي، چا به وی چې نه فدیه واخلي، چا وی قتل کوي. عمر فاروق صاحب راغی وی یا رسول الله زما پکې ترور زوی راغلی دی، زب خپل د ترور زوی مرداروما. نبی علیہ السلام ته ستا پکې تر عباس بندي دی، تب خپل تر وجنی. ابو بکر صدیق صاحب ته ستا پکې زوی عبدالرحمن بندي دی، تب خپل زوی وجنی. رسول الله مبارک د نور صحابه کرام را یو منلا، مشهور صحابه کرام فدیه واخلې، مسلمانان غریب دي، فدیه شروع. ابو بکر صدیق صاحب وی زرا عالم رسول الله مبارک مسجد نبوی کې ناس دے جاړي. ما ورته یا رسول الله بمتب کې ولی جاړي؟ وی جبرئیل علیہ السلام راغی وی زمونږ استاد په فیصله رب ذوالجلال ډیر خفه دی. وی کچرته په مدینه منوره می عذاب را وسته استا وجنه په نه راولم، که په مدینه منوره می عذاب را وسته ټول د مدینه خلک به می هلاک کړي، یو عمر فاروق به می خلاص کړي وي. تاسو ولې داسې فیصله کړی دا چې فدیه تینا واخلئ؟ هغه پورې به فدیه نه اخلي حتی یسخن فی الارض، تر دې چې پزماکه کې ضرب پرې باسي. تاسو بداو داسې سرونه ټیکټ کړیو چې بیا کافران مقابله ته نه راتلې. فدیه شروع شوه وي، هر چانه فدیه خستل کېدی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر عباس سے بن رسول الله مبارک د عائشہ بیبي د کوټې په خوا کې یو کوټه وا، پدې کې په زولانو تړلو. ټول شپه عباس سے بنکی کول، رسول الله مبارک پکټ کې اوخته را اوخته. بیبي عائشہ ور باندې پوه شو،